استاذ مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه تاسو ته ډېر قیمتي او خوندورې خبرې وکړلې. یقینا هغوی سمندر په کوزه کې بند کړو. د هغې نه وروسته محترمو له څه قسمه بیان ضرورت به هم نه وي، خو چونکې کومه موضوع او عنوان چې ما ته راکړی شوی دی، زه ډېر په انصاف سره انشاءالله العزیز په هغه موضوع باندې به خبرې عرض کوم. خو د هغوی نه مخکې او د دیوبندیت په حوالې سره دوه خبرې ذکر کوم، بیا به انشاءالله العزیز هغه جاهلانه او هغه د دشمنۍ او د عداوت نه ډک اعتراضات د هغې جواباتو ته انشاءالله العزیز راځم. محترم، دې وخت کې په مخ د ځمکه باندې که تاسو وګورئ، نن په پوره دنیا کې د دین اسلام څومره شعبې چې آبادې دي، زه پوره په دلیل سره ویم، پوره په دعوې او جرأت سره دا خبره کوم چې الحمدلله دغه ټولې شعبې آباد ساتونکي په دغه صدۍ کې هغه علماء دیوبند دي. نن تاسو وګورئ، دیني مدرسې دي، مشرق ته لاړ شئ، مغرب ته لاړ شئ، شمال جنوب ته لاړ شئ، د دنیا ګوټ ګوټ ته لاړ شئ. قسم پر رب د کعبې د دغه دیني مدرسو آبادونکي، د دې مدرسو آباد ساتونکي علماء دیوبند دي. زه به په طور د دلیل باندې دوه حوالې ستاسو په وړاندې پیش کړم. پیری طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا فیض البقار نقشبندی دامت برکاتهم العالیه په خپله سفرنامه کې لیکي، وایي زه د دنیا اخرني حدودو ته لاړم، په کوم ځای باندې چې د دنیا حدود ختم شوي وو. پیر صاحب وایي دغلته سمندر وو، د دې سمندر نه اخوا نوره دنیا نه وه. ویل ما دا خپل سمندر ته ورښکته کړله، هغه د صحابي رسول نقل مې کوو. ما وی الله اخوا انسانان نشته دی، که اخوا انسانان وی اگر چې د سمندر د پاسه لاره نشته دی، خو زه به د سمندر د پاسه ورغلی وی، ستا د دین پیغام به مې هغه خلکو ته وررسولی وی. پیر صاحب وایي دې ځای کې یو دیني مدرسه وه، هغه مدرسه کې د دورې حدیث پورې سببونه وو، شعبه د تجوید پکې وه، شعبه د حفظ پکې وه، شعبه د ابتدا او تخصص پکې وه. پیر صاحب وایي کله چې ما د دوی سره تعارف وکړو، د دوی سره زه کېناستلم، پیر صاحب وایي د دوی تعلق د علماء دیوبند سره و. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه په خپله درېیمه سفرنامه سفر در سفر کې لیکي، وایي زه د دنیا اخرني حدودو ته لاړم، په کوم ځای باندې چې د دنیا حدود ختم شوي دي. ویل په یو ځای کې چې مې کوم خپه وه هلته یو تاریخ و، په بل ځای کې چې مې کوم خپه وه دلته بل تاریخ و. دا د دنیا اخرني حدود او فاصلې وي. شیخ الاسلام لیکي زه د بخاري شریف د آخري حدیث د درس لپاره تللی وم، په دې ځای کې د دغه دیني مدرسې آبادونکي د دارالعلوم کراچۍ فضلاو، یعنې د دنیا په دغه اخري حدودو کې د مدرسې آبادونکو تعلق هم د علماء دیوبند سره و. تاسو لرې مه ځئ، د پاکستان کې وګوره، صرف د دې پېښور دیوبندي مدرسې یو طرف ته کا څومره اهل باطل چې دي، د هغوی هغه وړه واړه د کرانۍ دوکانونه مدرسې نه دي، هغه بل طرف تکا د ټول دنیا دینی مدرسې بل طرف تکا. قسم دې زمونږ د یو ځل پېښور دینی مدرسو مقابله نشي کولی. د مدرسم زما مقابله کې کولاو شوي د دین خدمت دپاره نه ده کولاو شوي. ټول دنیا ګوري. بهرحال نن که دینی مدرسې آبادې دي، دا علماء دیوبند آبادې ساتلې دي الحمدلله. نن که تاسو وګورئ د دعوت و تبلیغ